والدین دو قسمه یو د عقل والی یو لږ د کم عقل والی مونږ کې یو غلطي ده مونږ چې کله خپل بچی استاذ ته راولو سبق نو مونږ یو خبره کوو استاذ ته چې غوښه ستا وډوکي زما دا د قمقل سړي خبرې دا یاد وساتئ دا زه نن شریعت اوچت کوي د کم عالم نه زه ورشه تپوس وکړو دا پخوا سادهګان خلک وو اوس چې په ساینس خبرې کوي قسم په الله دین اسلام تا ته راښکاره کېږي یو هغه پلار چې هغه هوښیار وي هغه استاذ ته راشي او بچی چې ورسره کښېنئ ورته ووایي چې استاد جي دا بچی درسره کښېنو د شریعت مطابق د ادب د لاندې چې کومه سزا وي هغه ورکوه نو چې شریعت مطابق سزا شي جګړې به جوړې شي په معاشره کې او قانونا جرم دی او دغه قانون انګریزانو اوس د نبي علیه السلام په دې حدیث باندې ریسرچ شروع کړه چې نبي علیه السلام فرمایي چې د 7 کالو 9 کالو پورې ماشوم ته ترغیب ورکوي د مونځ چې مونځ نه کوي د 10 کالو نه بعد سزا ورکوي او سزا کومه سزا دا د خطبې ډانګ وله ونیسه دا نه د ادب د جامې لاندې سزا ورکړه نو انګریزان وایي چې تر 10 کالو پورې ماشوم ته به سزا نه ورکوي ولې دا د مازغه د وړوکتوب نه چې تا ګډ وډ کړه به دا ماشوم تا تباه کړه دا د حدیث باندې د انګریزان ریسرچ کوي اوس او بیا وایي د 10 کالو نه بعد چې دې له د ادب د لاندې سزا ورکوي د ادب د لاندې یو چوکارو غوندې 2 چوکې چې د صرف غوښې ته تکلیف ورسیږي لږ وسوځېږي نو هغې وایي د دې سره ماشوم عقل ځای ته راځي چې دا 15 کالو ته رسي دا په هر څه پوهي